که د چا کاروبار ولاړ وي د چا کاروبار نه وي زور پر داسې تعویض کم چې एकदम به د دې کاروبار روان شي د اوبې په شان. که د چا ملازمت نه وي موږ سره دې رابطه وکړي موږ به پر داسې تعویض وکړو چې اچانک په دې ته ملازمت میلاو شي. چاته د من پسند شدید ضرورت وي نو موږ سره دې رابطه وکړي نو او تې نه به دې کار وشي. بعضې تعویضګر به تاسو لیدلي په سوشل میډیا باندې یا هغوی خپل ځان دپاره کرډونه جوړ کړي دي په هغې باندې بالا شن کیسې لیکلي وي چې که د چا ملازمت نه وي موږ سره دې رابطه وکړي موږ به پر داسې تعویض وکړو چې اچانک په دې ته ملازمت میلاو شي د وزیر اعظم په کرسي به کیني. نو دې خیرن ته ویل چې ځان دپاره تعویض وکړه ځان دپاره ملازمت وګوره خپله دلته 500 روپیو ته ناست نو ځان دپاره تعویض وکړه ځان دپاره ملازمت وګوره. خو دا د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي او خلک مړانده دي دا سوچ نه کوي چې دی ما دپاره ملازمت ګوري خو ځان دپاره تعویض وکړي که نه ځان دپاره ښایسته ملازمت وګوري. او بعضې بیا څه وایي وایي که چاته د من پسند شدید ضرورت وي نو موږ سره دې رابطه وکړي نو او تې نه به دې کار وشي. خو دا غریب دې شي نه خپله محرومه پاتې وي دې خپله من پسند شدید نه وي کړي خدای ورته په نصیب کړي نه وي. او بعضې پکې لا دا هم وایي که د چا کاروبار ولاړ وي د چا کاروبار نه وي زور پر داسې تعویض کم چې एकदم به د دې کاروبار روان شي د اوبې په شانت. امریکې صاحب وایي د تجارت بیړې روانې شي خو تاسو کې عقل نشته. که تاسو کې عقل وی تاسو به ورته ویلو چې خیرنه دلته چې ته ناست یې خلکو دپاره کاروبار تعویضونه کوي خو خپله کاروبار روان که ته خو د 100-500 ته دلته ناست یې سوال زري کوي خو ځان دپاره د کاروبار تعویض وکړه چې د ستا بیړې روانې شي د ستا کاروبار تجارت روان شي چې مالداره شي. ته خو په موټرسایکل ځې راځې چې تا سره داسې تعویضونه شته دي چې هغه کاروبار هم ورسره روانېږي من پسند شدیم کېږي ورسره ملازمت یې میلاویږي نو په کار دی ستا بانګله وی تا سره مزیدار اکسلای وی ستا ګاډی ته پکې ګرځېدی خو دروغ وایي صرف پیسو ته چل دی. زما یې ملګری دی بلکل پسې نه پوهېږي بله ورځ مې وکتل هغې سره په څنګ کې بیګ و ما ورته ویل بیګ کې څه دي وایي په دې کې د تعویضونو کتابونه دي. مول ولې نو ما ته وایي تعویضونه مې شروع کړي دي ډېره خوږه پیسه د مولانا صاحب او ډېره په اسانې طریقې میلاویږي. ما ورته ویل تا ته خو څه نه درځي وایي په کتابونو کې لیکلي دي همدا به نقل کوم که نه. ما ورته ویل څومره پیسې جوړې نو ما د مولانا صاحب میاشتې کې لکونه جوړم د زرونو خبره نه دی. مخکې چې د هغې کپړې تا لیدلې وې د هغې څپلې دې تا لیدلې وې د لیدو نه وې اوس داسې ګرځي ته وایي چې افسر دی ولې په تلویزیون کې ښایسته پیسه دی که نه خو دوکا دی فراډ دی دروغ دی. په دروغ او فراډ باندې چې څوک پیسې ګټي دا حلالې نه وي دا حرامې پیسې دا د خلکو غوښې خوړل دي. زه وایم چې تاسو نه پیسې اخلي ښې دي ځکه چې تاسو کې عقل نشته شعور در کې نشته چې تا ته دومره غټ دروغ وایي او ته پرې نه پوهېږې. کم ملا چې د ستاسو فایدې خبرې کوي ستاسو پوهوي په خبرې باندې د هغې خبره تاسو نه اورئ. کوم څوک چې تاسو ته دروغ وایي ستاسو مالونه وهي تاسو د هغې خبره ماني بس ماني. حرامې پیسې په حرام ځای باندې ځي ولې ځي درنه ځکه تاسو په حلالې طریقې نه دي ګټلي که چېرته په حلالې طریقې ګټلي وی نن به تعویضګرو درنه نه وهلې.